أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. إن الذين يكفرون یقیناً کسان چې انکار کوي بآیات الله پایتونو د الله تعالی سره ویقتلون النبیین او دی قتل کوي پیغمبرانو لره بغیر حق بغیر د حق نه ويقتلون الذين يأمرون او دی قتل کوي کسانو لرا چای حکم کوي بالقسط په انصاف سره من الناس د خلقنا فبشرهم بعذاب علیم پس تزیر ورکدی تا پا عذاب درناک سرا. اولئک الذین داها کسان دی حبطت اعمالهم چی برباد شل عملون ددی فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و آخرت کے وما لهم من ناصرین او نبوی د دې لپاره څوک مدد کوونکي. په دې دو آیتونو کې د هغه خلکو بیان دی چې هغوی په ګناهونو کې په سرکشۍ کې دې حد ته ورسېدل چې انبیاء کرام علیهم السلام منتقی پاکی هستی قتل کړي. دا گناهونه دا سرکشی دا کله دی حد ته ورسی چې د انسان دا فطرت مسخ شي او بیا د نبی منتقی معصوم او پاک شخصیت باندې ملاس اوچت کی. بنی اسرائیل دومره بی ادب او دومره ګستاخو او دومره دی حد ته رسیدلو چې خپل پیغمبران حضرات قتل کړي دي. رد اصل کې د نجران په عیسایانو باندې او په یهودو باندې دی. د نجران عیسایانو هم دا ویلو یهودو هم دا خبره کړې وه چې مونږ د خپل پلار نیکه په دین باندې یو او مونږ د خپلو مشرانو په دین باندې یهودیت او نصرانیت باندې یو. مونږ ته خپلو پیغمبرانو دا تاکید کړو چې دا دین حق دی او په دې باندې قایم او دایم اوسیږئ او مونږ ستا دا دین نه منو. قرآن کریم فرمایي که تاسو ته خپل پیغمبران برحق ښکاري نو بیا تاسو خپل پیغمبران ولې قتل کړلو؟ که دغه پیغمبران په حق باندې اوس او تاسو د هغوی تابعداري په حقیقت کې کوئ نو بیا تاسو هغوی قتل کړي ولې دي؟ تاسو زکریا علیه السلام قتل کړی دی، یحیی علیه السلام هم قتل کړی دی. حالانکه زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام څه د بل قوم نه نو او نه څه مهاجرو ستاسو د بني اسرائیلو پیغمبرانو
او برگزیده حضراتو پاکی هسته وی څه ګناه یې نو کړی او نه د قتل مستحقو د قتل والا کار یې نه دی کړی او بیا هم تاسو هغوی قتل کړي دي. دارنګې حزقیل علیه السلام او ارمیا علیه السلام تاسو قتل کړي دي. یهودو د عیسی علیه السلام د قتل سازش جوړ کو خو الله تعالی ترې محفوظ وساتلو، اسمانونو ته اوچت کړو. د نبی علیه السلام د قتل څو پیرې د یهودو سازش وکړو، پلیننګ یې وکړو، منصوبه یې جوړه کړه. الله تعالی نبی علیه السلام بچ وساتلو. نو دا یهود او نصارا دی به څنګه د خپلو پیغمبرانو تابعداري کړې وه، دوی خپل پیغمبران د سره قتل کړي دي. او دارنګې د پیغمبران چې کوم شاګردان دي، صحابه، اهل علم او اهل عدالتو، هغه هم دي قتل کړي دي. ان الذین یکفرون، یقینا ها کسان چې هغوی انکار کوي. دا انکار چیرې دا عنادي دی، د انکار ته جهودي او عنادي وي. بعد کفر داسې چې د جهالت د وجې نه وي، او بعد کفر داسې چې هغه د ضد او د عناد د وجې نه وي. چې کله تا ته یو شخصیت برحق ښکاري چې دا رښتینی دی او برحق دی او خبره صحیح ده، او بیا هم نه منې، ته کفر جهودي او کفر عنادي ورته وایي. نو دا اهل کتاب که نبی علیه السلام نه مني، نو دا را دې وجې نه چې نبی علیه السلام نه پیژني. لکه د نبی علیه السلام صفتونه خو دې ولیدل په نبی علیه السلام کې او په خپل کتاب کې هم ویلي وو. اوس چې دې نه مني، دا کفر انکاري او جهودي او عنادي دی. بآیات الله، په آیاتونو د الله تعالی سره. او انکار سره سره دویم کار دا کی ویقتلون النبیین، او دی قتل کوي پیغمبرانو لره. دویم عمل دام دی د الله د آیاتونو نه انکار او دی سره سره د پیغمبرانو قتل. قتل د عام انسانم نری بکار بغیر د سوجې نه، ځکه چې قتل چیرې پر خپل وجوهات دي او خپل مواقع دي. یو د یو انسان قتل صرف په خاص حالاتو کې صحیح دی. یو دا چې قاتل دی، بل انسان بې ګناه قتل کړی دی، نو قاتل به قصاصاً قتلولی شي. او یا دا قاتل چیرې دی مرتد شو او باقاعده پوه کړی شو، لیکن بیا هم نه پوهېږي، اسلام ته واپس نه راځي، نو مرتد قتلولی شي. او یا دریم دا چې دی شادي شده دی او زنا ترې وشو او ثابت شو پې، بیا د قتل صحیح دی. او یا د یو اسلامي بادشاه نه چې عادل دی، دغه نه بغاوت وکړو، نو د بغاوت په جرم کې قتل صحیح دی. او د دین علاوه د یو عام انسان قتل اور جایز نه دی، او دا ټول نه لوی ګناه دی. د قیامت پر به دې باره کې حساب کتاب کیږي او تپوس به کیږي. مقتول به په خپله د الله تعالی په دربار کې عرض وکړي. د مقتول دا یو لاس به د قاتل په ګریوان کې وي او په دې بل لاس کې به د هغه دا سر وي، یعنې خپل سر به په لاس کې نیسلی وي او دا بل لاس به د قاتل په ګریوان کې وي. او د الله تعالی په دربار کې به عرض وکړي چې یا الله،
تر دې قاتل نه لږ تپوس وکړه ده د په کوم ګناه باندې قتل کړی ومه. نو بیا چې یو عام انسان قتل جایز نه دی، بیا راشه د یو نبي قتلو، د پیغمبر قتل چې پیغمبر معصوم وي، ځکه دا د اهل سنت والجماعت متفقه عقیده ده چې پیغمبر نه د نبوت په زمانه کې بالکل ګناه نه کیږي. گناه کبیره هغه سوچم نکی، گناه کبیره هو ته اثر وړو کیږي نه، صغیرت نم نکیږي. د نبوت د ملاویدو نه مخکې تنم ګناه نه کیږي. یعنی پیغمبر پیدایشي معصوم وي، پیغمبر د سر یو ګناه د سره کړی نه دی، نو دومره پاکه هستی او هغه وجل او قتل کولو دا څونه لوی ګناه دی. ویقتلون النبیین، او دی قتلوي پیغمبرانو لره. قرآن کریم مضارع روړه، دیونه چې وقتلو النبیین، دی یهودو پیغمبران قتل کړي وو، بلکې دی قتلوي. یعنی دا ردی عادت او فطرت ته چې دی په هر زمانه کې انبیاء کرام علیهم السلام قتلوي. ځکه د نبی علیه السلام د زمانې چې کوم اهل کتاب دي، نو دی اگر چې عملی طور پیغمبر نه قتل کړي، خو د دې مشرانو آبا و اجدادو پیغمبران قتل کړي دي. زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام او ارمیا علیه السلام او حزقیل علیه السلام. او دی هغې ته ګناه نه وي چې زموږ مشرانو غلط کار کړی دی. او بل د نبی علیه السلام د زمانې چې کوم اهل کتاب دي، یعنی یهودو، دیم د نبی علیه السلام د قتل منصوبه جوړه کړې وه، خو نبی علیه السلام الله تعالی بچ وساتلو. نبی علیه السلام دی له ورغلو، د دین دیت مطالبه کوله چې مونږ سره مدد وکړي. نو دا یهود راجمع شو چې راځئ د نبی علیه السلام نن ځان خلاص کو. او یو یهودي ته وویل چې لړ شه پلانکي ځای کې یو غټه ګټه پرته ده، یا د میچن یو غټ پل پروت دی، هغه راواله او د برنې نبی علیه السلام د پاسه راوغورځوه، نو خلاص به تو شي. نو یو یهودي دی پوه کړو بېشرو چې بای دا د الله تعالی نبي ده، داسې مه کوئ. لیکن دی اقدام وکړو. دلته الله تعالی نبی علیه السلام ته وحی راولېږله چې دې ځای نه پاڅئ. نبی علیه السلام را پاڅېدو، صحابه یې هلته پرېښودلو زه راځمه، او لښکر یې تیار کړو، راغی او دی دلته نه جلا وطن کړو. نو دی خو د نبی علیه السلام د قتل اقدام وکړو، الله تعالی هغه بچ وساتو. خیبر کې یو زنانه وه زینب، هغې نبی علیه السلام ته دعوت وکړو، بیزه یې لاله کړه او په هغې کې زهر اچولي وو. او نبی علیه السلام یو نواله یو پوټی په خپله خوله باندې کېښودو، او هغې د نبی علیه السلام په خوله کې اثر هم وکړو. بیا نبی علیه السلام هغه ښکته وغورځوله، یو صحابي و هغه ترېنه خوراک کړو، 3 ورځې بعد هغه شهید شو. نبی علیه السلام د دې زنانه تپوس وکړو تا په دې کې زهر ولې اچولی دي؟ هغې ما یې که چېرې نبي نه یې دروغجن یې نو موږ به درنه خلاص شو، او که نبي نو تا ته پته ولګي. چونکې 3 ورځې بعد صحابي شهید شو،
هغې نه نبي علیه الصلاة والسلام قصاص واغست او قتل یې کړه. د هغې زهر و اثر د نبي علیه السلام په مرۍ کې به و. هر کال به چې هغه ورځې راتلې د نبي علیه السلام به تبه وه. په کوم موقع چې نبی علیه السلام وفات کېدو د دغه زهر و اثر د نبی علیه السلام په حلق مبارک کې و. په داسې نورو موقعو دي د نبی علیه السلام د قتل منصوبه جوړه کړې ده او الله تعالی بچ وساتلو. ویقتلون النبیین وی او دا یهود چې دی علیهم علیه دی په هر زمانه کې بیګناه انسانان قتل کی. دا صرف د انبیاء کرام علیهم السلام پورې نه ده، هر زمانه کې. او دای زنده مثال د موجوده زمانې دی چې هلته کې په ماشومانو باندې، په زنانو باندې، په هسپتالونو باندې هغې اغلی همدا اک یهودي د هغې اولاد دی چې څنګه مشرانو هغه شانې کشرانو اولاد دي چې په زنانو په ماشومانو باندې دا اور وري او همدکه بلکل د مشرانو آیات تازه کی. ویقتلون النبیین قرآن کریم مضارع یقتلون دی دا کار کی او کی مطلب تر قیامت پورې به کی. او د هغې زنده مثال مونږ ته په خپلو سترګو باندې ولید چې دا کار دی نن هم شروع کړی دی. ویقتلون النبیین او دی قتلوي پیغمبرانو لره. ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ وی ما د نبی علیہ السلام نه تپوس کو چې ای الناس اشد عذابا یوم القیامه، د قیامت پر ورځ باندې به سختترین او بدترین عذاب به چاته ملاویږي، دا کم خلق به وي؟ نو نبی علیہ السلام رجل قتل نبیا، هغه سړي له به الله تعالی دردناک او خطرناک عذاب ورکړي چې هغه یو نبي قتل کړی وي. او رجلا امر بالمعروف ونهى عن المنکر، یا داسې سړی قتل کړی دی چې هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر کو، هغه خلکو ته د ښو خبر حکم کو، د نارواو نه منع کولو او دې ورولګېد په دې قتل کو. نو داسې د ګناه کار دی چې هغه خلکو ته د ښې خبرې حکم کی او د نارواو نه منع کی. دا کار نبیم کی او دا د هغه صحابي دی، د هغه امتي دی. نو د قتل دا لوی ګناه دی. بیا نبی علیہ السلام دا آیت مبارکه ولوستو او بیا فرمایل چې ای ابو عبیده قتلت بنو اسرائیل 43 نبیا من اول النهار، دا بنی اسرائیل چې دی او پیرا د ورځې په شورو کې 43 پیغمبران قتل کړي وو. او بیا دغه پیغمبرانو چې کوم شاګردان او صحابه 170 حضراتو چې دا لوی پاکیزه خلکو، هغې راپاڅېد او هغې د پیغمبرانو تبلیغ شروع کو، د هغې ذمهداري خلکو ته رسوله. نو په دغه ورځ کې په آخر کې دی بني اسرائیلو دغه 170 کسان هم قتل کړو. نو سحر یې پیغمبران 43 او ماښام کې د هغې شاګردان هغه 170 حضرات یې قتل کړو. او ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي د ابو داود الطیالسی روایت را نقل کړی دی چې بنی اسرائیلو په یو ورځ کې 300 پیغمبران قتل کړي دي.
دا دونه بدبخت او دومره رذیل قوم دی. حالانکه پیغمبران حضرات سکی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کی داړو ګناه د سره دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من امر بالمعروف او نهى عن المنکر، څوک چې د ښو خبرو حکم کی او د نارواو نه منې کی، نو فهو خلیفة الله فی ارضه، دا د الله تعالی جانشین او نائب دی د الله په ځمکه باندې. وخلیفة رسوله، او دی د الله تعالی د رسول جانشین او نائب دی. وخلیفة کتابه، او دی د الله تعالی د کتاب جانشین او نائب دی. نو څونه لوی نسبت دی، او دای سړی قتل کول دا به څونه لوی ګناه وي. دا د ابو لهب لور د دره رضی الله تعالی عنها دا وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو سړی راغی او نبی علیہ السلام د منبر د پاس تشریف فرماو. ناغه سړی دا وی چې من خیر الناس یا رسول الله، اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، په خلکو کې غوره او بهترین شخصیت څوک دی؟ نو نبی علیہ السلام وی امرهم بالمعروف، وی هغه سړی چې خلکو ته نیکو حکم کی، وانهاهم عن المنکر، او خلق د نارواو نه منی کی، واتقاهم لله، او په خلکو کې ټول نه زیات د الله نه یریدون کی وی، واوصلهم لرحمه، او رشتہ داری ډیر یوځای کی او پیوس کوي. دا په خلکو کې بهترین انسان دی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بئس القوم قوم یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، په خلکو کې ناکار او بدترین قوم هغه دی چې هغه خلق قتل کوي چې هغه خلکو ته نیکی حکم کی. وبئس القوم قوم لا یأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنکر، او ناکار خلق هغه دی چې هغه خلکو ته نیکی حکم نکی او خلق د نارواو نه منی کی. وبئس القوم قوم يمشي المؤمن بينهم بالتقیه، او ناکار خلق هغه دی چې دومره بدتر شي، دومره ناکار شي چې پای کې مؤمن خپل ایمانم نشي ښکاره کولی، یعنی د خپل ایمان اظهارم نشي کولی. دومره خلق بدتر شو، ځکه چې خبره کوي یا دې څوک قتلي او یا دې څوک د کلي نه وباسي. یقتلون النبیین، دی قتل کوي پیغمبرانو لره، بغیر حق، بغیر د حق نه، یعنی بغیر د جرم نه او بغیر د څه ګناه نه. بغیر حق یو مطلب دا دی چې دغه پیغمبر څه ګناه نه لري کړی، څه جرم نه لري کړی، د حق د قتل سزاوار نه دی، ځکه چې قتل د خپل قتل هم نه لري کړی، نه د قتل باره کې څه کار یې کړی دی چې پیغمبر دې قصاصاً قتل کړی شي. یا بغیر حق بل مطلب دا دی چې دې قاتل تم پته وه چې دا پیغمبر بی ګناه دی او دې قتل مستحق هم نه دی، خو بیا هم د بدبختۍ او د شقاوت وجه وه چې پیغمبر قتل کو. بغیر حق، بغیر د څه ګناه نه او بغیر د څه جرم نه. ویقتلون الذین یأمرون، پیغمبرانو وجنی
او قتلوي هغه کسانو لره یأمرونه چې حکم کوي بالقسط په انصاف سره. یعنې د پیغمبر شاګردان یا د پیغمبر تابعداري کوونکي اهل علم او اهل انصاف او اهل عدل من الناس د خلقنا، نو د دې قتلم بی ګناه دی. یعنې د مؤمنانو د علماو او د صلحاو د نیکانو خلقو قتلم لوی ګناه دی، ځکه دا هم د نبي جانشینان دي، هغوی هم قتلوي وجني. نو فبشرهم بعذاب علیم، پس ته زیری ورکه دوی ته. نو دا زیری نه دی، یعنې خبر ورکه دوی ته، دې تحکم وایي. ته دوی ته زیری ورکه بعذاب علیم، په عذاب دردناک سره. آیت نه یو مسله معلومه شوه چې د اهل علم او د ایمان والو دا ذمه داري ده چې دوی به امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کی. خو داسې امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کی چې فساد جوړ نشي او ماحول خراب نشي. یعنې مقام ته به ګوري، ځای ته به ګوري چې کوم دی کې د فتنې اندیشه را فساد جوړیږي، جنگ جګړه جوړیږي، نو بیا پړکې ورته بد ګوره هغه ګناه ته او په خوله باندې بیا خبره مه کوه، ځکه چې په خوله باندې خبره کوې نو فتنه جوړیږي او قتل ته خبره رسي، نو بیا ورته پړکې بد ګوره. او که نه قتل و غارت ته خبر نه رسي، جنگ جګړې ته خبر نه رسي، نو بیا په خوله باندې بیان وکړه. او آیا په زور سره منع کول یو کار د یو ګناه نه منع کول، دا د عام مؤمنانو کار نه، د بادشاهانو کار دی. چې د چا په لاس کې اقتدار وي، د چا په لاس کې طاقت وي، هغه به یو سړی په زوره منع کي. تفسیر قرطبي لیکلی دی چې د بادشاه دا ذمه داري ده چې هغه د خپل ځان یو نائب مقرر کړي په یو علاقه کې، چې هغه خلک د نارواو نه منع کي په زور سره، که په منت او سماجت نه منع کیږي، او په خلکو باندې احکامات په زور باندې لاګو کی. او که انسان نه مني چې هغه له سزا هم ورکولی شي، هغه له تعزیر هم ورکولی شي، هغه قید ته مچولی شي، هغه باندې حدود هم جاری کولی شي. او د یو عام مؤمن مسلمان دپاره دغه ذمه داري نه ده، دی به صرف په خوله باندې بیان کی، او که په خوله باندې نشي کولی نو پړکې به ورته خامخا هغه بد ګوري. ابن ماجه کې روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه انس ابن مالک رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس شو چې متى نترك الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، چې داسې کم وخت به چې مونږه بیا امر بالمعروف نکو او نهی عن المنکر نکو، نو خیر دی، نه په مونږ به څه ګناه هم نی او ملامتیا به هم نی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اذا ظهر فیکم ما ظهر فی الامم قبلکم، چې کله په تاسو کې هغه خبرې ښکاره شي چې کوم ستاسو نه مخکې امتونو کې ښکاره شوي وي. چې دغه خبرې وشوې که نه، بیا چاته مه وایه چې ته ناروا کوې او بد کوې، دا ورته مه وایه. او د ښو خبرو حکم ورته هم بیا مه کوه، بس بیا خپل ځان ته متوجه شه. د صحابو تپوس وکړو چې د مخکنو امتونو خبرې کمې دي، نو نبی علیہ السلام 3 خبرې وکړي. وی الملک فی صغارکم،
چې کله بادشاهي ستاسو کشرانو ته حواله شوه، چې ستاسو مشران ستاسو کشران شو، چې کم ناپوهه او ناسمجه چې هغه ساده باده خلک او کمعقل خلک ستاسو مشران شو، نو دا لومړنی علامت دی چې دې وخت کې بیا امر بالمعروف بیا مه کوه او نهی عن المنکر بیا مه کوه. او دویم دا چې والفاحشة فی کبارکم، چې ستاسو مشران بې حیا شو، چې د هغې نه حیا ووته، نو بیا په داسې وخت کې دا خبرې بیا پرېږدوه. او دریم دا چې والعلم فی رذالتکم، چې ستاسو عالمان رذیلان شو، چې علم هغه خلکو ته حواله شو او میلو شو چې هغه فاسقان او فاجران او رذیلان شو. نو په دې دریو خبرو کې بیا چې کله وشوې، نو په داسې وخت کې بیا امر بالمعروف او نهی عن المنکر بیا پرېږدوه. الله تعالی زموږ د ټولو حفاظت وکړي. فبشرهم بعذاب علیم، پس تزیر ورکړه دوی ته په عذاب دردناک سره. اولئک الذین، دا کسان دي حبطت اعمالهم، چې برباد شول ضایع شول عملونه د دی که چېرې څه نیک اعمال کړي دي دنیا کې، صدقې یې کړي دي، خیراتونه او منځونه یې کړي دي، هغه دی برباد او ضایع شو. ځکه چې نبی یې قتل کړی، د الله د آیتونو انکار وکړو او عام مسلمانان یې قتل کړو، نو پاتې بیا څه شو؟ اعمالهم، عملونه دی فی الدنیا والآخره، په دنیا کې او په آخرت کې. دنیا کې هم څه فایده نشته او آخرت کې به سزا وي. وما لهم من ناصرین، او نشته دی دپاره څوک مدد کوونکي. دی که هر څومره ډېر وي، خو د دې امداد به څوک نشي کولی. دا اگر چې د انبیاء کرام علیهم السلام اولاد دی، انبیاء کرام علیهم السلام به سفارش نشي کولی، شفاعت به نشي کولی. بېشکه کسان چې انکار کوي په آیتونو د الله تعالی سره، او دی قتل کوي پیغمبران په ناحقې سره، او دی قتل کوي کسان لره چې حکم کوي په انصاف سره د خلکو نه، پس تزیر ورکوي ته په عذاب دردناک سره. دا کسان دي چې برباد شول عملونه دی په دنیا او آخرت کې، او نه به یې دې لپاره څوک مدد کوونکي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ألم تر إلى الذين أوتوا، آیتا ندی کتلی آکسانو تا چې ورکړی شوی دی ورته نصیبا من الکتاب، یوه حصه د کتاب نه،
یدعون الی کتاب الله دوی را بلل شي د الله تعالی کتاب طرف ته لیحکم بینهم د پاره دی چې فیصله وکړي د دې په منځ کې ثم یتولی فریق منهم بیا مخ اړوي یو ډله د دوی نه وهم معرضون او حال دا دی چې دی مخ اړوونکي دي ذلک بانهم دا په دې وجه چې بېشکه دوی قالو اوی لن تمسنا النار هرگز بنا را رسیږي مونږ ته اور الا ایاما معدودات مگر یو څو ورځې شمیرلې شوې وغرهم فی دینهم او دوکه کې اچولې دی لره په باره د دین د دوی کې ما کانو یفترون هغه خبرې چې دی د ځانه جوړولې فکیف اذا جمعناهم پس حال به وي د دوی چې کله مونږ جمع کو دی لره لیوم لا ریب فیه په هغه ورځ کې چې نشته د شک په هغې کې ووفیت کل نفس او پوره به ورکړی شي هر یو نفس ته ما کسبتو بدله د هغې چې دی کسب کړی دی وهم لا یظلمون او حال داره چې دی سر به ظلم نشي کېدلی په دې آیتونو کې د اهل کتابو اعراض بیاني چې دی د الله تعالی د کتاب نه مخ اړوي عمل پې نه کي د نبی علیه الصلاة والسلام مخې ته اهل کتابو یو عذر دا پیش کړو چې مونږ په تا باندې ایمان ځکه نه راوړو چې زمونږ په خپلو کتابونو باندې ایمان دی او زمونږ په خپلو پیغمبرانو باندې ایمان دی نو مونږ په تا باندې ایمان سره راوړو قرآن کریم بیان کی چې ستاسو په خپل کتاب باندې ایمان کم ځای کې دی چې کله یو مسله رالله او دی ته ویلو چې راوړئ خپل کتاب چې ستاسو د کتاب مطابق فیصله وکړو نو دی په خپل کتاب باندې فیصلې تم تیار نشو او دی چون چراو کړلو په خیبر کې یو یهودی او یو یهودانه ښځه وه هغې بدکاري وکړه او بدکاری ثابت شوه خیبر مشرانو خپلو کې مشوره وکړه چې راځئ نبی علیه السلام ته دا فیصله وړو ځکه د نبی علیه السلام په دین کې اسانی ده او سهولت دی هر یو حکم کې نرمی ده او ځکه چې د یهودو په شریعت کې سختی سیوا وه او د نبی علیه السلام په شریعت کې اعتدال او نرمی وه نو دی وی راځئ هلته به آسان حکم مونږ ته میلاو شي نو دی رالو نبی علیه السلام ته او نبی علیه السلام ته خپله مقدمه پیش کړه نبی علیه السلام ورته ووایي چې ستاسو په کتاب کې ردی باره کې څه حکم دی دی ووایي چې زموږ په کتاب کې حکم دا دی
چې کله داسې کار وشي نو موږ هغې له مخ تور کو او په بازار کې وګرځو. نبی علیه الصلاة والسلام ووی راوړئ خپل کتاب چې ستاسو کتاب کې وګورو چې واقعي دا مسله پکې دغه شانتې ده. د دې یو عالم دی عبدالله بن سوریه، هغه تورات شریف راوړو او خور یې کو او چې کوم دی کې د رجم آیت و په هغې باندې لاس کېښودو او د هغې آیت نه مخکې او وروستو یې قرات وکړو. عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنهم د تورات ډېر لوی عالم او د مخکې مسلمان شوی و. هغه د نبی علیه الصلاة والسلام شاته ولاړو، هغه تورات شریف ورته چې ده پکې دا آیت پرېښودو، نه هغه وی چې دا لاس ده ته ووایه چې اوچت که د عبدالله بن سوریه ته. عبدالله بن سوریه چې کله لاس اوچت کو نو غله یې راووتله. آیت مخامخ موجود و چې د زنا حکم چیرې نه هغه رجم دی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام په دغه دواړو باندې رجم جاری کو. یهود ډېر غضب واغستل چې مونږ سره راغلي و څه وشو مونږ سره. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې زه هغه لومبنی انسان یم چې هغه حکم مې ژوندی کو جاری کو چې کوم حکم تاسو مړ کړو. د تورات حکم خو تاسو بالکل د رجم حکم د من نه وباسلی و. الله تعالی زما په لاس باندې هغه حکم جاری کو. په دې موقع د آیت مبارکه نازل شو. او دویم قول دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام یو پیره د یهود یو مدرسه و بیت المدراس هلته تشریف وړو. بیت المدراس کې د یهود دوه عالمان ناستو، یو نعیم بن عمر او دویمو حارث بن زید. نبی علیہ الصلاة والسلام دیل دعوت ورکو. دی دواړو نبی علیہ الصلاة والسلام توی شغلا ای دین انت، ته په کوم یو دین باندې؟ نبی علیہ الصلاة والسلام زه په ملت ابراهیمی باندې ما. دی دواړو وی چې ابراهیم علیہ الصلاة والسلام خو یهودی و، ته بیا په یهودیت باندې. نبی علیہ الصلاة والسلام هغه یهودی نو. وی راوړئ خپل کتاب تورات شریفو. آیا په تورات کې دا خبر لیکلی ده چې ابراهیم علیہ الصلاة والسلام یهودی و؟ دی تیار نشو، خپل کتاب پیش نکړو. الله جل شانو په دې موقع باندې آیت مبارکه نازل کو چې دا داسې عجیبه خلک دی چې په خپل کتاب باندې یقین نکي، اعتماد نکي، عمل نکي، او په خپل کتاب باندې فیصلې ته تیار ندي. نو دی به څنګه ووایي چې زموږ په خپل کتاب باندې ایمان دی؟ الم تر الی الذین اوتوا، د تعجب خبره ده چې آیا تا نه دي کتلي هغه کسانو ته، یعنې تا نه لیدلي دغه کسان، کم کسان اوتو نصیبا چې ورکړی شوی ورته یو حصه د کتاب، اوتو نصیبا چې ورکړی شوی هغوی ته نصیبا یو حصه. دا نصیبا کې تنوین دپاره تنکیر دی، یعنې لږه حصه او یا ډیره حصه. که چېرې لږه حصه والی نو مطلب یې دا دی چې تورات ډیره حصه خو دې بدله کړې ده، اکثر حصه خو دې پکې رد و بدل کړی دی.
د دې عالمانو ته مثبت نشته چې د دې په ځای اصل عیسی سوه، ځکه په زرګونو کاله وشو، تقریبا 2000 کاله خو کېږي د نبی علیه السلام زمانې پورې، او په هره زمانه کې په تورات کې دی رد و بدل کړی دی، څه حکمونه یې ترې وباسلي دي، څه یې پکې یو خوا بل خوا کړي دي. اوس هغه اصل د تورات چې کوم حکم دی، نسخه ده، او دې سره شته نه، او نه هغه حافظان په دې کې شته چې دی وایي چې وایي آیت اصل کې داسې دی، خو دا دونه زمانه کې په دې کې دا رد و بدل شوی دی. نو نصیبا ځکه وایي چې تورات کم موجوده دی، نو په دې کې څه لږه حصه اصلي پاتې ده او صحیح احکامات پکې پاتې دي، او باقي ډېره حصه خو بدله شوې ده. نو ځکه نصیبا هغه تنوین دپاره تنکیر یوه حصه من الکتاب د کتاب نه، او یا نصیبا په معنا د ډېره حصه. بهر حال د تورات چې څه پاتې دي هغه هم ډېر دي، څه لږ نه دي. تورات کې چې کومې خبرې اصلي او صحیح پاتې دي، د رد و بدل نه محفوظ دي، هغه هم څه معمولي خبرې نه دي. یعنې کم از کم د نبی علیه السلام په زمانه کې په تورات کې د رجم حکم کم از کم موجود و که نه، نو د رجم دا یو حکم هم څه معمولي حکم نه دی چې تر اوسه پورې دا آیت لا پاتې دی. تورات کې 150 سپارې وي، د قرآن کریم 30 سپارې دي، قرآن کریم کې 150 سپارې وي. او دې وخت کې چې کوم موجوده تورات موجود دی، دا یې صرف 39 سپارې پاتې دي، او دا باقی 111 سپارې دنیا کې نشته چې تورات شریف څه شو. من الکتاب د کتاب نه، او د کتاب نه مراد تورات شریف دی. اگر چې روح المانی دویم قول لیکلی دی چې د کتاب نه مراد قرآن کریم دی، یعنی نبی علیہ السلام اهل کتابو ته د قرآن دعوت ورکړي چې راشئ، دا صرف زما کتاب نه، ستاسو کتاب هم دی، تاسو په ایمان وروړئ، دا هم ستاسو کتاب دی. یدعون الی کتاب الله، دی را بللی شي د الله تعالی کتاب طرف ته چې تورات شریف دی، یعنی د فیصلې دپاره. حالانکه پکار خو دی چې دی فوراً راغلی وي چې او دا خو زمونږ کتاب دی، زمونږ په ایمان دی، مونږ خو دعوی کو چې مونږ په تورات باندې یو. نو پکار خو دی چې تورات ته خو دی تیار شي. لیحکم بینهم، د پاره دی چې دا پیغمبر فیصله وکړي دی په منځ کې. لیحکمه کې ضمیر د نبی علیه السلام ته، یا دا چې لیحکمه کې ضمیر دی کتاب ته راجع دی چې دا کتاب د دې په منځ کې فیصله وکړي چې آیا په تورات کې د رجم حکم شته او که نشته، یا په تورات کې دا خبره شته چې ابراهیم علیه السلام یهودي و او کنه ملت حنیفی باندې و. نو لیحکم بینهم د پاره دی چې فیصله وکړي دی په منځ کې. خو ثم یتولی، دی تم تیار نشو، خپل کتاب باندې فیصلې تم تیار نشو. دې کې یو اشکال واردېږي. اشکال دا دی چې نبی علیه السلام څنګه د خیبر یهودو ته وی چې راوړئ خپل کتاب چې ستاسو په کتاب باندې فیصله وکړو. دکه چې په تورات کې کله تحریف شو، رد و بدل شو،
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه یو محرف کتاب باره کې څنګه دیته ووایي چې روړی خپل کتاب چې ستاسو په کتاب باندې فیصله وکړو. جواب دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا په وحی په ذریعه سره معلومه شوې ده چې ټیک ته په تورات کې تحریف شوی دی، لیکن د رجم چې کم حکم دی هغه پکې برقرار پاتې دی او محفوظ پاتې دی. هغه بالکل اصلي شکل کې چې کم د قرآن د کم حکم د اسمان نه راغلی دی هغه په تورات کې دی وخت کې مشته. نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ته د تورات باره کې چې روړی دغه کتاب چې دای مطابق فیصله وکړو. کعب احبار رحمت الله علیه چې دی دا د تورات ډېر لوی عالم دی. دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې و، خو ده په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان رونړو. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې د ایمان رونړو. د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې بیا د ایمان وروړو. نو د بیا قرآن هم زده کو او تورات خو مخکې نه عالم و. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه د تپوس وکړو چې آیا د تورات اوس لولم او که نه پرېږدم مکملو. ناګر چې د عمل دپاره اوس قرآن کریم دی. عمر رضی الله تعالی عنہ درته ووایي چې چونکې ته په تورات باندې پوهېږې عالم یې او قرآن دې همدارې ووایي نو معیار خو قرآن وګرځوه. که تورات ګوري نو ګوره، خو چې د تورات کوم احکامات صحیح دي نو هغه ګوره، او چې کوم احکامات صحیح نه دي په هغې کې تحریف شوی دی، رد و بدل شوی دی، نو نه اعراض کوه. خو دا به څنګه پته لګي چې د تورات کم یو حکم بدل شوی دی او کم یو حکم برقرار دی؟ د هغې لپاره معیار او سانچه او قالب قرآن کریم دی. د تورات یو حکم راله قرآن سره ګوره چې قرآن کریم د هغې باره کې څه وایي، چې څه وایي نو د هغې مطابق چې قرآن کریم سره میچنګ کی نو پوه شه دغه حکم صحیح دی. او که قرآن کریم یو شانتې حکم لګي او تورات کې بل شانتې دی پوه شه دې کې رد و بدل شوی دی. لکه ردی او مسله دام لیکلی د تورات کې چې آدم علیه السلام دنیا ته ګناهګار راغی او یو قسم د ملامتیا په شکل کې دنیا ته راغلی دی. لیکن زمونږ کتابونه څه وایي چې آدم علیه السلام دنیا ته ګناهګار نه دی راغلی، یو برګزیده نبی او خلیفه راغلی دی. هغه خلیفه شکل کې راغلی، د نبی په شکل کې راغلی دی، ګناهګار نه دی راغلی. نو نور داسې د دې په کتابونو کې دا لیکلی دی چې دا ابلیس چې آدم علیه السلام ته کوم وسوسه اچولې وه نو د مار په شکل کې ابلیس د ځانه مار جوړ کو او جنت ته ور داخل شو. آدم علیه السلام ته او بی بی حوا ته وسوسه واچوله. لیکن مونږ وایو چې نه، د مار ذکر کم دی کې قرآن کریم کې راغلی دی. قرآن کریم خدا خبر نه کې صرف دا وایي چې وسوسه یې ورته ور واچوله، نو د مار دا اضافه رد کم ځای نه کې. نو د دې چونکې د ګنده څیزونو سره ډېر تعلق دی، د مار سره او د انسانانو ډانچو سره د ګنده څیزونو سره تعلق سیوا دی.
نو دی په خپلو کتابونو کې د دې ذکر کړی برپور طریقې سره. نو پته به داسې لګي چې قرآن کریم به مونږ رالو، هغې سره به د تورات او د زبور یو حکم ګورو. که قرآن کریم سره موافق دی خو ټیک ده، او که موافق نه دی نو بیا عمل د قرآن مطابق دی، د قرآن کریم خبر باندې فیصله کو. یدعون الی کتاب الله، رابلل شدید الله تعالی کتاب طرف ته، لیحکم بینهم، د پاره دی چې فیصله وکړي دی په منځ کې. ثم تولی فریق منهم، بیا مخ اړوي یو ډله د دینه. تولی تعلق بدن سره دی او جسم سره دی. جسمانی طریقې سره دی اعراض کی یعنی شا کی، دا حکم طرف ته پیغمبر طرف ته شا کی. وهم معرضون، او حال در چې دی اعراض کوونکي دی. دا اعراض تعلق جسم سره، اعراض تعلق زړه سره دی. د زړه نم دی اعراض کو انکار کی، زړه نه مني تسلیمی نه. وهم معرضون، نو د زړه نم اعراض وکي انکار وکي، او د بدن نم اعراض او انکار وکي. وهم معرضون یووي، دا جمله اسمیه ده او په دې کې همیشوالی وي. څه مطلب؟ دا ردی همیشه عادت دی چې دی په هر زمانه کې د الله د حکم نه مخ به اړي، د دې په زړونو کې دا خبره پرته ده. ذلک بانهم، دا دی مخ ولې اړي جسمانی طریقې سره او د زړه نه؟ بانهم، په دې وجه چې بېشکه دی قالو اووي، دیوی مونږ د انبیاء کرام علیهم السلام اولاد یو، او مونږ ته الله تعالی معافي کړې ده. مونږ چې ارڅ کو، که مونږ په خپل کتاب کې تحریف کو نو مونږ دپاره جایز دی، که مونږ ګناهونه کو مونږ دپاره صحیح ده، که مونږ هر یو غلط کار کو مونږ سره حساب کتاب نشته، مونږ دپاره عذاب هم نشته. او که عذاب وي نو به صرف د شمار یو څو ورځې به وي، چې دا یې ذکر په لومړنۍ سپاره کې هم راغلو، دی وي 40 ورځې او یا ورځې. د دې نه سوا د مونږ دپاره عذاب نشته. او دی به وایي چې مونږ اصل د جنت حقدار یو، جنت خو زمونږ دپاره جوړ شوی دی. قالو دی وی لن تمسنا النار، هرگز به نه را رسیږي مونږ ته اورو. یعنې دا کار خو چرې هم نشي کېدی. دا لن چې دی دا په عربۍ کې د تاکید په نفي کې تاکید کی چې دا کار چرې هم نشي کېدی، هېڅ چرې به مونږ ته اور نه رسیږي. یعنې مونږه اور ته نشو داخلېدی. او کچره فرض کا کیږي نو الا ایام معدودات، یو څو ورځې شمار کړی شوی. لکه خلکو دا خو په ګوتو باندې شمارلی شمه، نو دی وایي چې د شمار یو څو ورځې چې په ګوتو یې شمارلی شي نو ورځې او یا 40 ورځې به دکه به مونږ ته عذاب راکولی کیږي، او دین علاوه عذاب نشته دی. وی دا زمونږ مشرانو هغه د سخي بندګي کړې وه، د هغې د وجې نه عجیبه مذهب دی. ګناه چا کړی دی سزا یې چاته میلاویږي. ګناه خو د مشرانو کړی دی، هغې کړی دی، او هغې بیا قتل شوي هم دي. هغې له خو په ټایم کې معافي تلافي د هغې شوې ده، قرآن کریم د هغې ګواهي کوي. نو آیا په زرګونو کاله بعد د هغې نوسو کړوسو ته هم د عذاب میلاویږي؟ دا لا کم مذهب ده، خو عقل هم دا خبر نه مني چې کرے کوئی او برے کوئی.
الا ایاما معدودات مگر یو څو ورځې شمار کړی شوي. وغرهم فی دینهم او دوکه کې اچولی دی لره په باره دین د دی کې. دا دی ډېر په غټه دوکه کې پراته دي او دا چا په دوکه کې اچولی دي؟ ما کانو یفترون هغه خبرې چې دی د ځانه جوړولې، کم درو خبرې، کم منګړت خبرې چې دی د ځانه فرض کړي دي، جوړې کړي دي او بیا خپل اولاد ته منتقل کی. دغه دروغ او منګړت خبرو دی په دې دوکه کې واچولو او د هغې د وجې دی د الله تعالی په کتاب کې هم تحریف کی، د انبیاء کرام علیهم السلام قتل هم دی کی او د نبی مخالفت هم کی او نبی سره مقابله هم کی. دا صرف دغه خبرو د وجې نه دی دا یو مفروضه رضانه جوړه کړې وه. یعقوب علیه السلام دا ویلی دی چې ما سره الله تعالی وعده کړې ده، ان الله عهد الی یعقوب، وی الله تعالی یعقوب علیه السلام سره دا وعده کړی او عهد او لوز یې کړی دی، الله يعذب بنیه الا تحلة القسم، چې یعقوب علیه السلام ستا چې څومره اولاد دی او زامن دي هغه ټولو ته به زه چرې عذاب نه ورکوم او که چېرې ورکوم نو صرف برای نامو. تحلة القسم چې قسم می پوره شي، مراد ده الله تعالی فرمایي وَإِن مِّنکُم إِلَّا وَارِدُهَا، خلق به خامخا د پل صراط د پاسه به تیریږي او دا پل صراط د جهنم د پاسه دی. نو دغه د پل صراط د پاسه تیریدل چې دي یعنی جهنم د پاسه تیریدلو صرف دغه به وي او نور جهنم ته تلل د یعقوب علیه السلام د زامنو دپاره نشته. او دا خبره آیا چا کړې ده؟ یعقوب علیه السلام خو پخپله چې وفات کېدو نو خپلو زامن نه وعده اخلي چې تاسو به د چا بندګي کوئ او ورته تاکید کې چې وګورئ په اسلام په حالت کې دنیا لړ شئ او راشه په زرګونو کاله بعد نوسي او کړوسي دا خبره کی که مونږ هر څه کو، که تحریف کو، که قتل کو د انبیاء کرامو، که مخالفت کو، زمونږ دپاره عذاب نشته. نو دا هغه دوکه د قرآن کریم وي چې دا د ځانه مفروضې د ځانه خبرې جوړې کړي دي، زمونږ لپاره عذاب نشته دی. فکیف پس حال به وي اذا جمعناهم چې کله راجمع کو مونږ دی لره لیومن په هغه ورځ کې، دا لام په معنی د فی سره دی، په هغه ورځ کې لا ریب فیه چې نشته ری شک پای کې، چې مراد نه د قیامت ورځ ده. د قیامت په ورځ به الله تعالی دا ټول راجمع کي به الله تعالی به یعقوب علیه السلام هم راولي او هغه ته به موي چې تا سره ما داسې وعده کړې وه. یعقوب علیه السلام هم د برات اعلان وکړي چې ما سره داسې وعده نه ده شوې. نو دا دي رضانه مفروضې. ووفیت کل نفس او پوره به ورکولی شي هر یو نفس ته ما کسبتو یعنی جزاء ما کسبتو بدله د هغې چې ده کسب کړی دی، کم عمل چې کړی دی، که نیک دی نو نیکه بدله او که بد دی نو بده بدله. د قیامت پر ورځ الله تعالی دا نه ګوري چې لکه ته د چا زوی د چا په امت کې د هر انسان نه به نفس نفیسو او فیس ټو فیس د هغه نه به ځان له هغه سره به حساب کتاب کیږي. او دا د نبی
یا امتی د دې خبرې خو بیا وروستو به وي چې کله حساب کتاب وشي او بیا الله تعالی وغواړي او رحم و کرم د الله تعالی متوجه شي فضل او احسانو نو بیا به الله تعالی چې چا څه د بخښنې اراده وکړي نو بیا به دا خبرې په کار راشي چې راځي خو په شرط د دې چې ایمان پکې وي بیا به د نبي د امتي کېدل به هم فایده ورکړي او که پلار نبي دی یا پلار عالم دی یا پلار بزرگ دی یا نسبو دا خبرو بیا وروستو په کار راځي لیکن الله کې چې کله حساب کتاب کیږي نو دا ټیم کې خو الله تعالی ته نه ګوري چې دا څوک دی او کم ځای دی او د چا په اولاد کې دی وهم لا یظلمون او دې سره به ظلم نشي کېدلی بیا به الله تعالی چا سره ظلم او زیاتی نه کوي د الله تعالی عجیبه شان دی د دنیا بادشاهان او مشران کله کله انتقام کې راشي کله کله غصه کې راشي جذباتو کې راشي او د یو فریق په خبرو کې راشي نو بل فریق سره ظلم او زیاتی بعض اوقاتو کې لیکن الله جل شانو به داسې نه کوي الله تعالی سره د شرک او سره د کفر او سره دی چې انبیاء کرام به دې قتل کړي دي او سره دی چې د الله په کتاب کې تحریف کړی د دې هر څه باوجود به الله تعالی د فیصلې په ټایم کې غصې نه کړي په دې باندې چې اشټول هم تباه او برباد کړي نه که بیا هم دې څه نیک عمل کړی دی دا یې بدله به ورته میلو شي الله جل شانو به د انصاف مطابق فیصله وکړي د قیامت پر ورځ باندې د بندگانو د شرک او د کفر او د ګناهونو د وجې الله تعالی متاثره کیږي نه چې هغه په جذباتو کې راشي او انتقام والی په ټیم باندې چې دی دام څه زه نه منمه نه بیا به هم الله تعالی د یو نیکۍ هر چاته ورکړي بدله به ورکړي آیا تا نه دي کتلي کسانو ته چې ورکړی شوی ته یو عیسی د کتاب نه دی رابللی شي د الله تعالی کتاب طرف ته چې فیصله وکړي دي په منځ کې بیا مخ اړوي یو ډله د دینه او حال در چې دی اعراض کوونکي دي دا په دې وجه چې بېشکه دی ووایي هرګز به نه رارسېږي موږ ته اور مګر یو څو ردې شمار کړی شوی او دوکه کې اچولي دي لره په باره د دین د دې کې هغه خبرو چې دي د ځانه جوړولې په څه حال به وي کله چې راجمع کړو موږ دې لره په ورځ کې چې نشته شک په هغې کې او پوره ورکولی به شي هر یو نفس ته هغه څه چې ده کسب کړی دی بدله د هغې چې ده کسب کړی دی او حال داره چې دې سر به ظلم نشي کېدلی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل يا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام اللهم اے اللہ
مالک الملک اختیار مند بادشاہ ہے، تؤتی الملک تور کوي بادشاہ لرا، من تشاء چاته چې تو غواړي، وتنزع الملک او ته اخلی بادشاہ لرا، ممن تشاء د هغه چانه چې تو غواړي، وتعز من تشاء او ته عزت ورکوي هغه چاته چې وغواړي، وتذل من تشاء او ته ذلیل کوي هغه چا لره چې وغواړي، بیدک الخیر ستا په لاس کې خیر دی، انک علی کل شیء قدیر یقینا ته په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی، تولج اللیل ته داخلوي شپې لرا، فی النهار په ورځ کې، وتولج النهار او ته داخلوي ورځ لرا، فی اللیل په شپه کې، وتخرج الحی او ته راباسي ژوندي لرا، من المیت د مړي نه، وتخرج المیت او ته راباسي مړي لرا، من الحی د ژوندي نه، وترزق او ته روزي ورکوي، من تشاء چاته چې وغواړي، بغیر حساب بغیر د حساب نه. په دواړو آیتونو کې بیان دی چې اختیارمند ذات صرف او صرف الله تعالی دی. الله چې وغواړي چاله یو نعمت ورکي، او چې الله غواړي دا نعمت واخلي. بل څوک په دې صفت کې الله تعالی سره شریک نشته دی، که هغه یو فرشته را، که هغه یو نبی دی، او که هغه یو ولی دی، او که یو عام انسان دی، او که یو غټ او که یو وړوکی مخلوق دی، الله جل شانه سره په دې صفت کې څوک شریک نشته. اختیارمند او مالک ذات الله تعالی دی. د دې دواړو آیتونو سره مقصود په بني اسرائیل باندې یو رد دی. د اسحاق علیه السلام د زمانې نه څومره انبیاء کرام علیهم السلام چې راتلل، هغه د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلي وو. د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې نبی نو راغلی. ټول انبیاء کرام علیهم السلام د بني اسرائیلو دا د اسحاق علیه السلام په اولاد کې وو. نو بني اسرائیل خود یو مفروضه قائمه کړې وه، یعنې خود به خود دا یو قانون ځان جوړ کړی و چې نبی راځي نو بني اسرائیلو کې به وي، ځکه د نبوت مستحقین دا مونږ یو. او د دې وجې نه د عیسی علیه السلام نه بعد د آخرني نبی چې دی انتظار کو، نو هغه هم دا انتظار یې کو چې دا هم د بني اسرائیلو نه وي، او د اسحاق علیه السلام په اولاد کې به وي. الله جل شانه هغه نبی په بني اسماعیلو کې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راولېږه. عربو ته به دي جاهلانو ناپویه په مړو باندې به حسابولو،
مونږ اهل علم یو، مونږه سمجدار یو، عرب جاهلان دي. الله جل شانهو په دې دوه آیتونو سره رد کی چې دا د الله تعالی مرضی ده. نبوت د الله تعالی یو نعمت دی او بادشاهی ده. الله تعالی تر اوسه پورې د اسحاق علیه السلام اولاد له ورکوله، هم د الله تعالی خوښه وه. او اوس الله تعالی دغه دولت او دا نبوت او د اسحاق علیه السلام د اولاد او د بني اسرائیلو نه واغستو او اوس یې بني اسماعیلو له ورکي. دا هم د الله تعالی اختیار دی. او دارنګې ته ځان ته اهل علم وایي. الله تعالی د اهل علمو نه دا نبوت واغستو او چې تاسو ورته جاهلان او ناپوه او امپړ وایئ مکي والا، الله تعالی په دغه مکي والو کې چې تاسو ورته امپړ او ناپوه وایئ، نو یو امي انسان چې نبی علیه السلام دی، هغه له الله تعالی د نبوت او دا دولت او سرمایه ورکړه. دې کې د چا خپل څه اختیار نشته، د الله تعالی مرضي ده چې چاله ورکي. په دې کې الله تعالی سره څوک شریک نشته دی. دا دواړه آیاتونه په دې موقع نازل شو. روح المانی لیکلی دی، سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله د غزوه خندق موقع وه او صحابه کرام رضی الله عنهم او نبی علیه السلام مشوره وکړه چې خندق به وکنو، ځکه د دشمن مخامخ مقابله نشو کولی، هغې ډیر دی، مونږه کم یو. نو نبی علیه السلام خط راکاږو چې دا خندق به په دې ترتیب سره وکنو. نو څلوېښت ګزه لسو صحابو ته د خندق کنستل حواله شو. سلمان فارسی رضی الله عنه چې مونږه سره شپږ انصار صحابه و 4 مونږه و، مونږ چې خپله حصه کنستنو، په دې دوران کې یو غونډ منډ ګټ راغی چې ګول مدورو، او مونږ به گزار را باغو زمونږ چې کم آلات و اسلحه وه یا کم اوسپنه وه ماتېده وه. مونږ ډېر کوشش وکړو خو ګټ نه ماتېدو. نو مونږ وایي چې یا خو به دې کې دا خندق به لږ ورته کې ترس باندې راولو. بیا مونږ وایي چې هسې نه نبی علیه السلام چې کم خط راکاږلی د هغې نه دا خندق مخکې وروستو نشي. مونږ وایي چې راځئ نبی علیه السلام ته ووایو چې مونږ له څه مشوره راکړي چې مخکې شو که وروستو شو او که نه څه وکړو. نبی علیه السلام تشریف راوړو. نبی علیه السلام کته کوز شو او مونږه بره د خندق په غاړه بره ولاړو. نبی علیه السلام معول واغستو، دا غټ کودال واغستو. د نبی علیه السلام ور بهادر انسان بل څوک نو، په روی زمین باندې د نبی علیه السلام ور بهادر او طاقتور انسان بل څوک نو. نبی علیه السلام ور شجاعت والا زړورتیا والا انسان بل څوک نو. بخاری کې روایت یو پیره مدینه منوره کې یو درز شو، ټول خلک ویریدلو، او چې خلک د کورونو راووتلو نو نبی علیه السلام واپس را روانو. د ابوطلحه رضی الله عنه یو اسو ډیر تیز رفتارو. نبی علیه السلام د اس د پاسه بغیر د زینه کېناستو،
بغیر د زین نه ناسته ډېر ګران کار دی په اس باندې. دا ځان له د بهادرۍ یو علامت دی. نبی علیہ السلام په هغه اس باندې ناست و، بیا تلو چې کوم طرف ته درست شي هغه طرف ته تلو او ټوله علاقه یې وکته، معلومات یې وکړو څه نه او د هلته نه واپس را روانو او ایله خلک د کورونو نه راووتل چې څه چلو شو. نبی علیه السلام لم تراغو، یریږئ مه څه نشته، ما وکته هر څه هېڅ هم نشته، ځئ په ارام څملئ. دونه بهادر انسانو چې نبی علیه السلام بیا هلته نه واپس را روانو، خلک ایله د کورونو نه راوتلو. عجیبه عجیبه کمالات نبی علیه السلام کې الله تعالی ښودي. نبی علیه السلام په خپله کوز شو خندق ته او معول یې لاس کې واغست او یو ګزار یې روبغو او په یو ګزار سره یو چمک اوچت شو چې مدینه منوره دواړه طرفونه روښانه شو او بیا دویم ګزار یې روبغو. نبی علیه السلام هم الله اکبر ووی، صحابه هم الله اکبر ووی. په لومړني ګزار سره دغه ګټې درېیمه حصه وچودله، دویم ګزار سره بیا یو چمک اوچت شو، بیا د نیمې نه زیاته حصه ماته شوه او بیا په درېیم ګزار سره هغه کاڼ تس نس شو. نو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې جي موږ خو څه عجیبه چمکونه وکتل او ولیدله. نبی علیه السلام نورو صحابو ته تاسو مو لیدل؟ هغې وی او. نو نبی علیه السلام وی چې په لومبني ګزار سره چې کله چمک اوچت شو نو الله تعالی ما ته حیرا او دارنګې د کسرا چې کوم علاقې دي مدائن کسرا یعنی ایران او فارس دا علاقې ما ته الله تعالی وښودلې او جبریل علیه السلام رایي چې ستا امت به دې ته داخلیږي. او بیا نبی علیه السلام وفرمایي چې دویم ګزار سره دا روم چې کوم دی د روم علاقې محلاتو دغه ښارونه ما ته وښودلی شو او ما ته جبریل علیه السلام وایي چې دغه هم ستا امت له الله تعالی ورکړو. او په درېیم ګزار سره صنعا یمن روم کې چې کوم صنعا علاقه ده دغه علاقې دا محلاتو دغه علاقې ما ته الله تعالی وښودلې راکړې. صحابه خو ډېر خوشحاله شو، لیکن منافقانو ووایي چې رده دې آرزوګانو ته وګورئ وعدو ته وګورئ چې تاسو سره عجیبه عجیبه وعدې کې دا نبی علیه السلام وی ناست په مدینه منوره کې او دوی وی چې ما روم ولیده او ما کسرا او مدائن کسرا علاقې ما ولیدې، ما یې صنعا یمن ولیده. نو مدینه منوره کوم ځای کې او دا علاقې کوم ځای کې دي؟ او بیا وی چې ما ته دغه هر څه راکړی شو او زمونږ حال دا دی چې مونږ د خندق کنو چې ځان بچ کو، مونږ میدان ته نشو راوتی چې سره مقابله وکړو کافرانو سره. او دا مکی واله دي او دی خوبونه د روم او د فارس واله ویني. فارس واله د 6000 سال نه دای حکومت را روان دی، دای کم مستحکم حکومت دی. او دارنګې د روم چې د 1000 سال نه دا حکومتونه را روان دي دی د هغې خوبونه ویني او مونږ دارې مکې والا ته په میدان کې مقابله نشو کولی. لیکن الله جل شانه دا هر څه وکړو، د آیتونه په دې موقع نازل شو او دې کې وعده وکړه الله تعالی نبی علیه السلام سره او د دعا په شکل کې چې نبی علیه السلام ته دا دعاګانې ما ته وکړه
چې تاله د هر څه درکم دا بادشاهۍ د روم او د کسرا او د صنعا د هر څه تاله درکمه. آیتونه ډېر عجیبه آیتونه دي. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ باندې ډېر زیات قرضونه راختلي وو. یوه پیره د جمعې مانځه له رانغی. نبی علیه الصلاة والسلام تپوس وکړ معاذه نن د جمعې مانځه کې نه وې؟ وی جمعه باندې د پلانکي یهودي یوحنا بن باریه یو یهودي دی، وی د هغه ما باندې قرضونه وو او هغه راغلی و زما د کور په دروازه باندې ولاړو. وی مې که چېرې بار روزم هسې نه ما ګرفتار کړي ومې نیسي. وی د دې وجې نه د کوره بار رونه وتم. نبی علیه الصلاة والسلام ما ته ووی چې ته دا 2 آیتونه قل اللهم نوالې تر بغیر حساب پورې دا ووایه او بیا ورپسې ووایه چې رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما او تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء اقض عني دینی. دا کلمات ورپسې ووایه. نو نبی علیه الصلاة والسلام په چې معاذه که تا باندې دا ځمکه چې د سرو زرو ډکه کې که چېرې دومره قرض هم په تا باندې وي هغه به الله تعالی ادا کړي. نو دا ډېر عجیبه آیتونه دي چې چا باندې قرض وي، حقونه وي د چا او دې دا پریشانه کړی وي، ډېر دا آیتونه وي الله تعالی به د هغې بندوبست وکړي. قل اللهم مالک الملک. قل وایه پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله تعالی مونږ ته د دعا چلم ښي چې زمان وغواړئ نو څنګه به غواړئ د هغې طریقه داره. الله ډېر کریم ذات دی، مونږ ته د دعا د غوښتلو چل ښي چې دې طریقې سره زمان وغواړئ چې درکم دله. قل وایه نبی علیه الصلاة والسلام اللهم، دا بالکل داسې به طور مثالو چې لکه یو ممتحن او لکه ټیچر چې تا ته وایي چې دا پیپر دی دا پکې سوالات دي او داسې حل که او داسې یې ولیکه. نو مطلب سره چې دا زه په ښو نمبرو باندې کامیاب کړمه. الله جل شانه مونږ له د هر څه راکول غواړي نو مونږ ته چل هم ښیي چې په دې طریقې سره دعا وکړئ او داسې زمانه وغواړئ چې دا دله درکړمه. اللهم اے اللہ مالک الملک. اللهم اے اللہ مالک الملک یا مالک الملک، اے اختیار مند او مالکو. مالکو اختیار مند توی. اختیار مند مراد سو چې هغه په خپل ملکیت کې مکمل اختیارات دي چې د بل چا پکې څه حیثیت او څه اختیار نی او دی پکې څنګه تصرف کول غواړي نو کولی شي. که چاله اسې ورکي، که چاته هبه کي، که چاته هدیه کي، که چاله قرض ورکي او که چاله نه ورکي. مالک الملک اختیارمند او مالک د بادشاهۍ. الملک نه مراد نبوت دی. اے د نبوت مالک اختیارمنه، تر اوسه تا بني اسرائیلو ته دا نبوت ورکو او اوس د بني اسماعیلو کې یو یتیم ماشوم ته چې نبی علیه الصلاة والسلام ته هغه ترې ورکو. داسې اختیارمند ذات دی. او یا د ملک نه مراد غلبه ده.
غلبه او طاقت دا ستا په لاس کې ده چې چاله ورکې. هغه د مکې مکرمې نه راغلي بې سر و سامان صحابه صهیب رضی الله عنه، بلال رضی الله عنه او عمار رضی الله عنه، دارنګې دا خباب رضی الله تعالی عنه چې سره اسم نو تا څنګه غالب کړو د بدر په میدان کې. او هغه سرمایه‌دار خلک او سردارانو چې ځان ته بیسوي ابو جهل او عتبه او شیبه چې په یو ناشنا شان کې راغلي وو، هغوی څنګه تا نیس و نابوس کړو. مالک الملک اختیارمند د بادشاهۍ یا اختیارمند د نبوت او یا مالک د غلبې یا مالک د مال او د مالک الملک چې مالک د مال چې چاله ورکې ستا خوښه ده. تؤتی الملک من تشاء ته ورکوې دا بادشاهي یا ته ورکوې دا ایمان او اسلام دا هم ستا په لاس کې دی. من تشاء چاله چې ته وغواړې دا ستا خوښه ده. په دې کې د بنده خپل اختیار نی. ها بنده طلب صادق وي، بنده اراده وکړي ځان محتاج ګڼي الله تعالی ته، بیا الله تعالی ورکي. او که یو انسان ځان ته مستغني وګڼي چې ماته څه ضرورت دی، نو بیا الله جل شانه ټول نه زیات مستغني ذات دی. وتنزع الملک او ته اخلی بادشاهۍ لره. نزع ینزعو چین لینا سلب کولو په زور اغستلو. وتنزع الملک چې رای کاږي تینا نچاره په زور سره واخلي او رای کاږي. وتنزع الملک او ته اخلی بادشاهۍ لره یا نبوت لره چې د بني اسرائیلو نه دې واغستو. ممن تشاء دا هغه چا نه چې ته وغواړې. وتعز من تشاء او ته عزت ورکوې چاته چې ته وغواړې. وتذل من تشاء او ته ذلیله کوې چاله چې ته وغواړې. دا هم ستا خوښه ده. چاله عزت ورکې چاله ذلت ورکې، په دې کې هم د بندګانو خپله خوښه ني. خو الله تعالی هسې څوک ذلیله کینا او هسې څوک رسوا کینا. بیدک الخیر ستا په لاس کې خیر دی. بیدک ای بقدرتک ستا په قدرت او ستا په اختیار کې الخیر و خیر دی. صرف خیر یاد کو. ځکه دعا غواړو مونږ اللهم مونږ دعا کو او په دعا کې د ښو خبرو ذکر پکاري. ورنه د الله تعالی په لاس کې خیرم دی او شرم دی. بیدک الخیر والشر خیر او شر دواړه د الله تعالی په لاس کې دي. په ایمانیاتو کې دا دي آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالی. خیر او شر دواړه د الله ر طرف نه دي. نو دلته کې دی بیدک الخیر والشر دا دواړه ستا په لاس کې دي. خو په دعا کې نامناسبه خبرې نه ذکر کول پکارو، نو ځکه شر ذکر نه کو. او دویمه وجه دا ده چې مخکې متضاد خبرې ذکر کړې، چاله ورکې چانه اخلي. نو دلته کې چې خیر ذکر کو نو مخاطب په خپله پوه شو چې شر سره مراد دی.
انک علی کل شیء قدیر، یقینا ته په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی. پسو په دې عزت ورکولو او په ذلیله کولو باندې ته قدرت لرونکی، د بادشاهۍ په اخیستلو چاله ورکولو باندې ته قدرت لرونکی. تولج اللیل فی النهار، ته داخلوې شپې لره په ورځ کې، تر ورځ په شپه کې داخله کې او شپه په ورځ کې داخله کې. نو شپه په ورځ کې داخلولو مطلب دا دی چې د شپې څه حصه په ورځ کې شامل شي، نو ورځ اوږده شي او شپه مختصر شي. لکه په اوړي کې ورځ اوږده شي او شپه مختصري، حالانکه 24 घंटे 24 घंटे دي، خو دا ده چې د ورځې څه حصه شپه کې ورو ورو هغه داخلېږي او د شپې څه حصه ورو ورو په ورځ کې داخلېږي. چې د کم حصه کمیږي نو بل حصه سوا کېږي. نو ته داخلوې شپې لره په ورځ کې، نو ورځ اوږده شي. وتولج النهار فی اللیل، او ته داخلوې ورځ لره فی اللیل په شپه کې، نو بیا دا شپه اوږده شي لکه په ژمي کې، لکه دا شپې اوږدېږي ورو ورو او ورځ مختصر کېږي. او دویم مطلب یې دام دی چې ذکر د داخلول دی مراد تینا پرله پسې راتلل دی یو بل پسې، شپه ورځ پسې راځي او ورځ شپې پسې راځي. دا اوس شپه راغله نو ورځ لړله، او سهار به شپه لړه شي نو ورځ به راشي، نو ګویا کې یو بل کې داخله شوه. وتخرج الحي من المیت، او ته روباسې ژوندي لره من المیت د مړي نه، ته ژوندي د مړي نه روباسې. وتخرج المیت من الحي، او ته روباسې مړي لره د ژوندي نه. داسې عجیبه ذات دی، متضاد کارونه کولی شي، داسې عجیبه قدرتونو والا ذات دی چې ژوندي د مړو نه روباسي او مړي د ژوندي نه روباسي. نبی علیه الصلاة والسلام یو پیره کور ته راغی، نو یو زنانه ولیده چې ډېره حسینه او جمیله وه. نبی علیه السلام تپوس وکړ من هذه، دا څوک ده؟ نو بیبیانو ورته وویل چې احدا خالاتک، دا خو ستا یو ماسي ده که نه؟ نبی علیه السلام من هي، دا کومه ماسي ده زما؟ بیبیانو ورته وویل چې هي خالده بنت الاسود بن عبد یغوث، دا خو خالده ده که نه؟ د اسود لور ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سبحان الذی یخرج الحی من المیت، پاک دی هغه ذات چې ژوندي روباسي د مړي نه. اصل کې دا بیبي نیک عمله او صالحه او مؤمنه وه او پلار یې کافر و. نو نبی علیہ السلام پخپله وویل چې الله تعالی هغه ذات دی چې ژوندي د مړي نه روباسي، پلار یې کافر دی او الله تعالی ترې مؤمن لور وله ورکړله.
نو الله تعالی داسې کې چې ژوندی د مړي نه روباسي، نو ژوندی مؤمن دی او دا کافر چې دا مړی دی. یا دارنګې وتخرج المیت من الحی، او مړی د ژوندي نه روباسي، نو پلار به کافر وي او زوی به پلار به مؤمن وي او زوی به کافر وي، مور به مؤمن وي او زوی به اولاد به کافران وي. داسې هم کیدی شي نوح علیه السلام نبوت نبی دی، لیکن یو زوی چې کنعان دی نو هغه کافر دی. داسې هم کیدی شي. او دارنګې اکرمه رحمه الله فرمایي چې دا الله تعالی چې دجاجه چرګه الله تعالی روباسي د اګې نه، اګې کې حیات نشته، ژوند پکې نشته، او الله تعالی ترې ژوندی چرګه روباسي، بچي ترې روباسي. او دارنګې د دې چرګې نه الله تعالی مړه اګې روباسي، نو په اګې کې حیات کم دی کې دی. الله تعالی دا شان متضاد څیزونه روباسي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا نطفه یادي د سړي نه الله تعالی نطفه روباسي، نو سړی ژوندی دی او نطفه کې حیات او ژوند نشته، مړه ده. او دارنګې د نطفې نه الله تعالی ماشوم اولاد پیدا کړي، نطفه مړه ده، الله تعالی ترې ژوندی انسان پیدا کو. او اکرمه او سودي رحمهم الله دواړه وایي چې دې نه مراد دانه ده، چې د دانې نه الله تعالی دانه کې حیات نشته، ژوند نشته دی، الله تعالی ترې یو وږی شین بوټی روباسي. او دارنګې دغه شین بوټی چې دې کې ژوند دی، او د هغې نه چې کومې دانې وشي نو هغې کې حیات نشته دی. الله جل جلاله دکه صفتونو والا ذات دی. وترزق من تشاء، او ته روزي ورکوي، رزق ورکوي، من تشاء چاته چې ته غواړې، بغیر حساب، بې د حساب نه. حساب په درو معنو استعمالیږي. یو معنا په عدد او په شمیر سره، نو مطلب بغیر حساب، بغیر د شمیر نه. او د شمیر نه مراده چې د بنده د شمیر مطابق بني، بنده چې کم ګمان دی به ډیر زیات الله تعالی ورکي، بې حسابه یعنې ډیر زیاتو. خو بې حسابه نه مراد دا چې د بنده د حساب نه به سیوایي، الله تعالی ته خو بې حساب معلومي. او د حساب بله معنا راځي مطالبه کولو، بغیر حساب، بې د مطالبې نه. بنده به دونه نه غواړي چې ته به ورله څونه ورکې. د بنده علم محدود دی، د بنده معلومات محدود دي. الله جل شانو چې انسان ته به کم جنت ورکي او کم اجر به ورکي، د انسان د مطالبې نه به ډېر زیات وي. او درې معنا مشقت او تعب راځي، بغیر حساب، بغیر تعب، تو بغیر د مشقت نه خلکو ته روزي ورکې، رزق ورکې، مشقت بني ورته وله ورکې به، نو ته دغه ذات یې.
وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے الله مالک د بادشاهۍ ته ورکوي بادشاهۍ لره چاته چې ته وغواړې او ته اخلي بادشاهۍ لره چا نه چې ته وغواړې او ته عزت ورکوي هغه چاته چې ته وغواړې او ته ذلیله کوي هغه چا لره چې ته وغواړې په لاس تا کې خیر دی بېشکه ته په هر یو څیز باندې قدرت لرونکي او ته داخلوي شپې لره په ورځ کې او داخلوي ورځ لره په شپه کې او ته روباسي ژوندي د مړي نه او ته روباسي مړي د ژوندي نه او ته روزي ورکوې چاته چې ته وغواړې بغیر د حساب نه